بسم الله الرحمن الرحیم. معتزله وای چې استطاعت د فعل نه مخکې دی. اهل سنت والجماعت وای استطاعت د فعل سره مقارن دی. معتزله اعتراض کوي په اهل سنتو چې بنده خو په فعل مکلف دی د فعل نه مخکې، چې استطاعت د فعل نه مخکې نشته د فعل سره دی، یعنی په کم وخت کې چې دا بنده په فعل مکلف کېده دی وخت کې استطاعت نه و، او چې استطاعت نه وي نو دی بنده ته عاجز وي، نو لازم شو تکلیف د عاجز او دا محال دی. ماتن جواب کړو چې استطاعت په دوه معناو سره دی، یو سلامت الاسباب والآلات او بل هغه قدرت چې مستجمی د ټولو شرایطو د فعل. هلکه پې پوه شئ، نو سلامت الاسباب والآلات دا د فعل نه مخکې دی، دا مونږ مانو، او بنده چې مکلف کیږي په دې وخت کې سلامت الاسباب والآلات وی، گویا کې استطاعت پکې وي نو عاجز نه نو تکلیف ته عاجز لازم نشي. هلکه پې پوه شئ. دا خو ماتن جواب وکړو، ښایسته جواب یې وکړو. وقد یجاب سره چا جواب کړی؟ دا جواب علامه تفتزانی نقل کئی، ولا يخفى ان في هذا الجواب دی سره په دې جواب باندې رد کئی. د اهل سنت کوم مولا دا جواب کړي دی، وی معتزله خو زمون مخالفین دي، هغوی چې کوم اعتراض وکي نو زمون هر مولا له پکار دی چې جواب ورکړي، خو جواب هم داسې جواب ورکړي چې هغه هم څه وزن پکې کړه. نو چا دا جواب ورکړی دی نو دې جواب کې دا خامی ده، داسې کمزوري خبرې نه دي پکار. لکه پې پوه شئ. وقد یجاب سره مقصد څه شی دی؟ د یو مولا جواب را نقل کول دی معتزله وته، او ولا یخفا سره په دې جواب باندې رد دی چې دا خو فرض دی چې معتزله مقابله به کوو، ښه دي کړي چې جواب دی ورکړی دی، خو جواب هم لږ د سړیتوب جواب وي که نه، چې هغوی خو پې لږ تسلي وشي. وقد یجابو او کله جواب کیږي معتزله وته بأن القدرة صالحة للضدين، قدرت صالح دی د ضدین، و عند ابي حنیفه رحمه الله د امام صاحب په نس حتی پیدا ده ان القدرة المصروفه الى الكفر، هغه قدرت چې اړول شوی کفر ته، هي بعینها یلکه د دې جواب مقصد دا دی چې قدرت صالح د ضدینو دی، لکه کافر ته خدای وی ایمان راوړه، کافرانو ته خدای آمینو ویلی دي کنه، آمینو ایمان راوړی، نو دوی مکلف بالایمان دي که نه دي؟ نو معتزله وای چې دوی مکلف بالایمان دي، نو دا ایمان یو فعل شه، نو پکار ده چې د دې ایمان نه مخکې دوی کې استطاعت وي، که نه وي نو دا خو تکلیف د عاجز شه چې استطاعت د ایمان پکې نشته، ورته وای آمینو. دې مولا جواب کړی دی چې دوی دا کفر کړی دی په کم قدرت، اوس خو دا ایمان نه دی راوړی، کافر دی سړی کنه، او خدای ورته وای آمینو. نو دا کم قدرت چې د په کفر کې استعمال کړی دی دا صالح د ضدینو دی، کفر کې استعمال کړی دی او د ایمان د پاره کار کوي. هلکه پې پوه شئ. نو کافر ته چې خدای آمینو کافرانو ته وایي نو دوی کې قدرت شته. هلکه پې پوه شئ، قدرت پکې ولې ځکه کفر قدرت خو پکې شته، بالفعل کافران دي که نه، خو دغه د کفر طاقت صالح د ایمان هم دی،
ځکه وایي قدرت صالح د ضدینو دی، قدرت واحده صالح د ضدینو دی. کم طرف ته چې اړی کافر اړولی کفر دی، خو صلاحیت د چا پکې شته؟ د ایمان پکې شته. نو چې خدای ورته آمینو وایي، نو چې خدای ورته آمینو وایي، نو په پیل دوی مکلف کیږي په داسې حال کې چې دوی کې قدرت شته، نو تکلیف د عاجز نه راځي. کم دی قدرت پکې؟ دا کمې چې کفر کې استعمال کړی دا دی که نه؟ دی کې صلاحیت د ایمان شته که نه؟ ګورئ وقد يجاب بأن القدرة صالحة، قدرت صالح دی د ضدین عند ابي حنیفه رحمت الله علیه. حتی وإذا أن القدرة المصروفة إلى الكفر، ها قدرت چې اړول شوی دی کفر ته، هي بعینها، دا بعینها القدرة التي حق قدرت تصرف الى الايمان چې ایمان ته اړول کیږي. لا اختلاف الا په تعلق، اختلاف نشته مگر پس کې دی په تعلق کې دی. چرته تر قدرت تعلق وس کفر سره راغی، هم دې قدرت تعلق د ایمان سره راځي، نو سړی سم سړی شو. د دې قدرت تعلق د کفر سره راغی، نو موږ ورته د کافر بچي وایو. او چې د دې قدرت تعلق د ایمان سره راغلی، نو بیا ورته امیر صاحب وایي یا مؤمن شخر سوچ مسلمان. وهو لا يوجب الاختلاف في نفس القدرت، دا نه ثابت اختلاف په نفس قدرت. نفس قدرت کې اختلاف نشته چې قدرتونه دو دي، یو د ایمان قدرت او یو د کفر. بل کافر قادر دی په ایمان، مکلف دی په ایمان، الا خو مگر دومره خبره ده انه صرف قدرته الى الكفر، دواړه قدرت کفر ته، وزیع باختیاره، او دا قدرت د ایمان ضایع ک په خپل اختیار. دې پر پوښ وزیع باختیاره، ضایع ک د په خپل اختیار سره صرف هو اړول د دې ال ایمان، چې دا اړول کې د ایمان ته دای ضایع ک په استحق ذم او عقاب، د مستحق د چا شه؟ د ذم او د عقاب. ولا يخفى سره دې په اعتراض کله کده دې سړي په جواب پوښتوي چې تکلیف د عاجز نه راځي، ولې ځکه کافر مکلف د ایمان دی خو قدرت پکې شته کنه. یا ولا يخفى سره ورته وایي کنه چې خدای دې په نیکۍ کا جواب خو دې خو کو. معتزله ولا زمونږ مخالفین دی، هغوی له جواب پکار دی، خو داسې جواب نه چې هغوی در پورې خندنۍ کوي. هاي تاسو پورې څه خاندي در پورې چې دله وګوره لکه دې کې خو تا په خپله ومانه چې قدرت د پیل نه مخکې دی که تا خو د معتزله ته خو دې جواب ورکړه، خو د هغوی مذهب خو دې ومانه کنه. د هغوی مذهب څه دی چې استطاعت قبل الفعل دی، او تا ومانه چې استطاعت قبل الفعل دی، ځکه تا ویلې چې په حالت د کفر کې په دده کې د ایمان قدرت شته او ایمان یې لا راوړی نه دی او قدرت یې شته، نو دا قدرت د ایمان نه مخکې شه کنه. لکه تاسې پې پوه شئ که پې پوه شئ. دا ظالمان ملیان دي، تفتزانی تم ظالمان تفتزانیم نه دی پاتې. دا ظالمان ځانونه مشهوروي که نه، یو خبره وکړي او چا ته ویلې ځان مشهوروم او د جومات کې اودس مات. تاسې پې پوه شئ څوک ابن تیمیه پسې خبرې کوي، څوک د ابن القیم پسې، او څوک د تفتزانی پسې، مړي دي نه دي خلاص. و چې تفتزانی داسې و ګمراه و پلان کې و، قسم په خدای که داسې جوور علما شته، داسې محقق ګوره، داسې مطلب دا چې د ښه سوچ والا ګورئ. ولا یخفا پټه دی نه چې ان فی هذا الجواب تسلیما، په دې جواب کې منل دی لکون القدرت قبل الفعل، چې قدرت قبل الفعل دی. ولی؟ لأن القدرت علی الایمان، ځکه قدرت په ایمان په حال د کفر کې تكون قبل الإيمان لا محالة، دا خود ایمان نمخ کی لا محالة کر. الکه په پوه شئ فإن اجیب سره دی مولا بیا جواب کړی دی، دی مولا بیا به ویلی دی کنا. یلکه دی مولا ویلی دی ما ته غوږ شئ چې دا قدرت خو صالح د ضدینو دی، قدرت
خو چې کله تعلق د ایمان سره شنو بیا مقارن دی د ایمان سره، او چې کله تعلق د کفر سره شنو مقارن دی د کفر سره. الکه په پوي شي نو صالح د زدين خو د ایمان نمخ کې نه دی وشتنا چې د ایمان سره تعلق پیدا شي بیا د ایمان والا قدرت موجودم شي او د ایمان سره یو ځای شي نو کم دی قبل الایمان خو نشکه. الکه په پوي نه شوي پوي شي ګورئ پاینو جیب کدا مولا جواب وکي بیان المراد دار چې قدرت اگر که صلاحیت د زدين لري لیکن دا قدرت من حيث تعلق د تعلق په اعتبار سره بیا حد ماده یو سره لا تكون الا معه نکی کی مگر دا غي سره چې تعلق د یو سره پیدا شي بیا دا سره مقارن شه چې د کفر سره تعلق دی نو د کفر سره مقارن دی د ایمان سره تعلق نشته نه مخ کې دی او نو ور سره دی. حتى ان ما يلزم مقارنتها للفعل فائدہ دار چې هغه څه چې لازمي کې مقارنت د قدرت د فعل سره قدرت د چې متعلق د فعل پوري وما هغه څه يلزم چې لازمي کې مقارنت د ترک سره هغه قدرت د چې متعلق د به د ترک سره وما نفس قدرت چې فقط تكون متقدم کله کله مخ کې کیږي چې متعلق به زدين د زدين سره. قلنا سره موږ جواب کوو دې به دې مولا له جواب کوي دې کې خو زموږ د معتزله او اختلاف نشته چې دا قدرت مخ کې دی او کروسته دی چې دا پیل ور سره نه دی شوی چې پیل سره متعلق دی دا د پیل سره یو ځای کا نو دې کې خو اختلاف نشته. اختلاف خو بده کې دی چې هغه موږ لوي چې تاسو سره مکلف په پیل ګرځوي او قدرت دې مخ کې نشته. قلنا هذا دا هغه سدي مما لا يتصور فيه نزاع اصلا دې کې بالکل جګړه نشته بل هو لغو من الكلام دا بلکې بیکار خبره ده. پل يتامل بدی کې دې سوچ وکړي شي پل يتامل کې اشارت ده دقت د مقام ته چې دا مقام دقیق دی او په تامل سره لایق او حقیق دی. دا ضروری ده چې دلته د تامل وشي چې کوم ځای کې پل يتامل نو دې کې دې ته اشاره او یا پکې اعتراضات او جوابات ته اشاره دلته پس پل يتامل کې اشاره ده دقت د مقام ته چې دا مقام دقیق دی په تامل سره حقیق دی. ولا يكلف العبد بما ليس في وسعه نه مکلف کیږي بنده په هغه څه چې د په وس کې نه دي طاقت کې نه دي. دا یو بل مسله ده تکلیف بما لا یطاق جائز دی او کنه دی جائز یا په بل عبارت سره تکلیف بالممتنی جائز دی او کنه دی جائز. جائز نہ دا جائز نہ دے مراد جائز نہ ممکن مراد دے. تکلیف بالممتنع ممکن دے او کن دے ممکن او چې ممکن دے نو بیا واقع دے او کن دے واقع. دا زمونږ د اهل سنت او د معتزله یو بل اختلافي مسله. هلکه ما ته لږ وګورئ بس ممتنع په دوه قسمه ده. یو ممتنع لذاته ده او یو ممتنع بالغیر ده. الکه په پوښ ممتنع لذاته چې د ذات په اعتبار سره پای کې امتناعي لکه اجتماع د زدینو اجتماع د چا د لذاته ممتنع ده. یو ممتنع بالغیر دی. ممتنع بالغیر دی ته وایي چې ذات په اعتبار سره دی کې امتناع نشته بلکې امتناع پکې د غیر د وجه نه راغلی ده. لکه مثال لکه د ابو جهل ایمان د ذات په اعتبار سره ممتنع نو ممکنو. د ابو جهل ایمان په اعتبار د ذات سره ممتنع نو ممکنو خو خدای خبر ورکړی و چې ابو جهل ایمان نه راوړي نو د ابو جهل ایمان راوړل ممتنع شو. ځکه که چرته ابو جهل ایمان راوړی وی نو لازم شوی به کذب په کلام د باری کې او کذب په کلام د باری کې ممتنع
مستلزم ال الممتنع ممتنع و د ابو جهل ایمان ممتنع دیتا امتناع لغیره وی د ابو جهل ایمان ممتنع شدا غبر خبر د وجنه چې کذب په کلام د باری کې راځي فی ذاته ممکن الکه تاسو په پوښ زمونږ د اهل سنت والجماعت رایا دادا چې تکلیف بالممتنع لذاته جائز دی خو واقع نه دی او تکلیف بالممتنع لغیره جائز سچ واقع هم دی الکه په پوښ ولا يكلف العبد نمکلف کی بندا بما باس ليس في وسع چې د طاقت کې نشتا سواء كان ممتنع في نفسه وی لك جمع د زدینو او ممکن وی کا خلق الجسم لك د جسم پیدا کېدل دا ممتنع لذاته شو واما ما يمتنع هغه سچ ممتنع وی بنا نالا بنا پد ان الله تعالی علم خلافه چاله داغي په خلاف پوهه ده نو کدا کار او شي د الله د علم خلاف ورزي راځي او اراده خلافه یا الله اراده کړی د دې د خلاف کوس ایمان کوس کار او شي نو د الله د اراده خلاف ورزي راځي ک ایمان الکافر لکد کافر ایمان وطاعت العاصی او د عاصی طاعت پنا نزا جګړه نشتا پیو کوئی تکلیف وقود تکلیف به پدې سرا ولې لکونی مقدور للمکلف زکدا مقدور د مکلف ته ابو جهل په ایمان اختیار لاره کني لاره کم چې مقدوري بیا خو لا يكلف العبد بما ليس في وسع تکلیف بما لا يطاق ونش بما يطاق شکر بالنظر الى نفسي په نظر سره ذات ته بس